كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول لنا باب قصه غزوه بدر ما پرون درته وی چې اصل کې بدر د سړینو بدر ابن حارث نو بدر ابن او دا دوی د کناولیو نو بیا دا دوی نو بدر شو او بیا دا دوی نه غیر چا پیره چې کړي دي هغه هم خلک پاتې وي نو په دې کې په دې مرزو کې ولا خلا هغه ته خلک یې پیو فینیسته یې دا ما ته خپل معلومه دا دغه د کیو په خوا دا یو بیا کوي نو په خوا یې یو پرجونه خونو ووري نه ډېر زیاتې کمې وي او کویانم کم نو خلک باغ کوي د لری لری نه سره ووري ما غوی په خپل لیدل بالکل یخوي نو هغه کوي د وجه نه هغه ته یخوي وي او دا غوی ختم شوی د ټول علاقې ته یخوي خلاص شو نو بدر ابن حارث د سړینو ما ویل چې دا څه برته کوم خو زه په دې لګا ها سبق مو یو واقع به مکه کې ان شاء الله باب قصة غزوة بدر وقول الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وانتم مذلة غرض امام بخاري رحمه الله عليه سره هغه دا ټول آیتونه چې د بیان د عدد کې راغلي دي دا بدر سره متعلق اصل کې دې کې درې عدد راغلي دي یو د کې راځي آیت یکفیکم یمدکم ربکم بالثلاثه آلاف من الملائکه او بل ذکر راځي چې یمدکم ربکم ب5000 من الملائکه مستوعبین او بل ذکر راځي ممدکم ب1000 من الملائکه مردفین یو کې عدد د القول بلکې عدد د 3000 ته بلکې د 5000 ته نو بعضی مورخین دا په مختلفو غزواتو محمول دي په مختلفو ودا الف ولا یو غزا سره متعلق دا 3 والا بل غزا سره متعلق دي او دا 5 والا بل غزا سره متعلق دي او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دا 3 والا تعداد د یو غزا سره متعلق او دا تلاغي وجه در حقیقت تعداد د کفار او در کافران ده پرون مثلا څه د کړو نبی علیہ السلام ته اطلاع رااله چې ابو جهل لخر روان دی یو اطلاع خدا اطلاع پورا مصدق نه و نو صحابه سره په مقام صفا کې مشاوره وکړه اته تبع چې بیا حضرت صعب سویلی نو مقداد سویلی دي خبر روان دي ان شاء الله او مشوره کې د چا پر عمل شوی دي مقام صفا کې خبر سبب دلته صرف دومره ده چې نبی رسول الله ته اطلاع ورته ده خو مصدق نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره مشوره وکړه نو صحابه هه په قائم شوا چې څه اوس واپس ځو نو خلک دوی چې هغه به وسلې پکې وتل او چې وسلې والا رال نو پیروستو شو نظام سخت ذلیل دي وتل پکار دي او چې نبی رسول الله متوم کې پیشنګوئی ور کړې و چې الله به زموږ مدد کوي تاړو او بعض صحابه په دیو وې دا الله رسول کوملو شنو کو جره سبب ولن دلار ولې نه چې منځونه بقو د سونه بقو چې بنې بیا به قبليږي یا به قبليږي او مصلحه نظر کنه چې خدای رضا له چې څه خلاص شي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایي دي بدر سره خوا کې
د دې غونډو نه یو طرف ته د ابو جهل لښکر ابو سفیان خپله قافله بچ بچه وسته اخلا او د ابو جهل لښکر را خو اوس یو بل نینی غونډې نه یو خوا یو دی بل خوا بل دی یو بل ته پته نه لګي نبي علیه السلام په مانځه ولاړو او صحابه یو دوه کسان ګرفتار د قریش هغه راوستل چې راوستل نو صحابه ورته تاسو د کوم چا سره تعلق لرئ هغې ورته موږ د ابو جهل د لښکر سره تعلق ابو جهل لښکر کوم دی وی دې غونډۍ نه پورې راغلی هغې راګیر کړي دروغ وایې موږ یاروی ښې ووهل تاسو خو د ابو سفیان د لښکر یې د قافلې یې نو چې دوی به ووهل هغې وي او د ابو سفیان د قافلې دا راته ووایي چې د ابو سفیان قافلې بیا خبر د ابو سفیان قافله کوم ځای کې ده یسته به موږ د ابو سفیان نه یو خبر موږ د ابو جهل د لښکر نو بیا به دوی راګیر کړل دا ووایي تاسو د ابو سفیان د قافله موږ نه پټاوې بیا به ووهل هغې به او د ورونه به ځان بچو او د ابو سفیان د قافلې وي کوم ځای د قافله یاره چې موږ ته نه یو خبر خو تاسو مو وایئ نو دروغ درته وایي موږ د ابو جهل د لښکر صحابه په اعتماد نه کوي چې موږ یارئ او د ابو سفیان قافله نه پټئ چې نبي اسلام سلام وګرځو نو ویې خاندل وی چې رښتیا درته وایي رښتیا نو وایئ او چې دروغ درته وایي نو پرېږدئ چې رښتیا درته وایي نو وایئ او چې دروغ درته وایي نو پرېږدئ ویې ولې د الله رسوله حقیقت ته وي او حقیقت دی ما ته الله اطلاع راکړه چې د ابو جهل لښکر رسېدلې مقابلې له او دا ابو سفیان قافله بچ بچوله لښکر یو بل سره مخامخ په مخامخ شو قصه به ګورې کوم ښه خو بالاختصار دی په دی چې مخامخ په مخامخ شو نو کافران زر کسان او ټول مسلح دي ښه مضبوط او د مسلمانانو تعداد 300 او مسلمانانو سره وسله ډېره کمه ده 8 ورسره تورې دي 8 تورې شي او 6 ورسره زغرې دي غره د اوسپنو د حلقو کمیټې د جنګ وخت کې خلک اچوي 2 ورسره اسونه دي یو د حضرت مقداد او بل د حضرت زبیر رضی الله تعالی او یو خان څنګه معمولی شي 8 تورې د زرو کوم د مقابله کوي او نور سره د کجورو ډانګونه پډان څو د تورې مقابله کوي 8 تورې باقي د کجورو ډانګونه 2 اسونه او یو خان او یو خان کې 300 لک راځي بلاره به ستړي څومره شوي او بل مې څه وویل 6 ورسره زرې او د هغې په مقابله کې چې څومره کافران دي هغه ټول مسلح دي مکمل مسلح دی هغوی سره 700 اوښان دي 200 ورسره اسونه دي دلته 2 اسونه دي هلته څومره دي لکه وایه 200 دلته اویا اوښان دي هلته څو دي 200 او ټول مسلح دي تورې او زغرې او نیزې ټول سره نو چې صحابه وکتل نو قانون دا دی چې فطري او طبعي طور انسان په اسبابو راړی او فطري طور انسان د اسبابو نه مرعوب وي نو زر پړه کې راځي چې دا خو زر کسان دي ټول مسلح دي خدای راوستي نو چې دا زړه کې راغلل نو فورا هغه آیت الله نازل کړي چې اني ممدکم بألف من الملائکة مردفین زر فرشتې نازل او مردفین پیدا سره دا زر بدا دي نه یو بدن دا یو څو بیا څنګه ټاکل دي نه دا کار دا زر عدد ونه شو چې د کافر شمیر زر دی نو چې زر دام شي چې اسباب باندې اعتماد کړي دی هغه راځي بیا یو خبر خور شو چې قرض ابن جابر الفهري 2000 کومک راوستو د ابو جهل لپاره قرض ابن جابر 2000 کسان راوستو نو چې 2000 هغه شي او زر کافر کې مجموعه 3000 شو نو بیا صحابه کې انتشار راغی الله رسوله هغه سره خو 3000 دي رب العالمین فورا ورپسې دا آیت نازل کړ الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین 3000 ما طرف دی بالکل تیار پراته دي فکر هم کوي او بیا 3000 خدا شو بیا د مزید د زړه د مضبوطولو لپاره بل اعلان ورته وشو چې بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا
يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين 15 قطعه منتظره بیرنا سره کور زراغه 3000 په تقولی کو او 3000 پسې شاته بنور صوبه موجود وي 15 مجموعه تعداد بسوچي 8000 درغدي 3000 بدارا شي یعنی اغه زرو سره 3000 مجموعه 3000 شو او څوک هغه 3000 علاوه نو مجموعه 9000 بیا جوړیږي او 5000 قطعه منتظره نو زر فرشتي نازل شوي د 500 قومنداني حضرت جبريل عليه السلام کولا او د 500 قومنداني حضرت میکائیل علیه السلام کوله دا راغله او دا چې کله راتل نو دا د سرو میګو په مقدار واړو راوړل صحابه یې موږ دا چې د کله سرو میګو د هڅه راوړل څه شي دی یو فوج یو قافله موږ سره میګي کارېدل ورو نږدې کېدل شکلونه لیدل بیا ورو نور نږدې کېدل شکلونه غټېدل بیا نور نږدې کېدل شکلونه غټېدل یو غر د پاغي د پاسه راکوز شو هغه غر ما لیدلې دی هغه تک سور دی په کوم غر چې دا فرشتي کوزي شي وي دا غي شي تک سری دي بالکل داسې سری دي لکه د مالي کتاب راغله دغه سری شي دي پاغي راکوز شو 500 صحابه باقاعده لیدل مخامخ زړه خورا شو لیکن د کور دغه خبر دروغ وختله اکور زنو هغه ابلیس او شیطان ابو جهل له ډار ورته او مټه دی وړي ابو جهل مې ما قوم را روان دي ورته شاته ابو جهل در اعلان وکړ 2000 د کور مرګري را روان فقط او کور وته ابو جهل تا په پتوري نو وه وې دا خو درې توادیان د ستان جمدي بهونی ته او نه به اتو تور سره تاسو په تور مقابله کړه زر زمان 2000 زمان دي زر ستادي 3000 یو دا درې توادیان دي جمدي ونی ته مکه ته بوله بج ابو جهل فسره او واقعي په تور باندې وه دا به جمدي نشو چې کله جبريل عليه السلام راغی سکونه تیار نو ابلیس په شکل د کورزو نو نقص علی عقبه فیزونه جوړه ابلیس وکړه غټ فیزونه جوړه او فكند الطاوت او اني ارى ما لا تروا اني ارى ما لا تروا نو جبريل ته پتا وا زمینم هغه چې تاسو نه را مې وسته اوس بد ته پتا ولې دا خدایوالي په دواړو کې شهر وکړ هغه دې کې غیر چې مسلمان ته تاوان رسېږي او په دې کې غیر چې دا زر مردار شي اسنه نو مسلمانان تا نه نشي اسنه نو مسلمانان نشي پرې چې دوزخ تر ورو خلک ډېر دي دواړو کې ګټا نو هغه دې سکه کاکا جی سکه وی انی ارام لا ترون ورزفه دا څنګه غیر کټي نو دې خاصه چې نا خاصه چې د امام بخاری مقصد سره دې آیات تعلق بدل کړی دا غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی معنی ته وقول الله عز وجل ترجمه الباب کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کله آیت وروړي تبرک حاصل وی ممدق آیات وی هغه آیات اصلي په دې باب کې دا په دې باب کې اصلي او غرض په کې دې دا ټول روایت د تعدد د عدد دا په بدر سره متعلق دي نه په غزوات مختلفه ولقد نصركم الله ببدر غالبا آل عمران دي مثلا غالبا آل عمران دي ولقد نصركم الله مدد وقت سره یقینا لقد مدد کړی تاسو الله ببدر بدر باندې مراد دنا غزم کړه مراد دنا غانا کړه په دې حال کې انتم ازلا تاسو په تعداد کې کم وې تو تورې اته سوې غره سوې اسونه سو مخان سو او یا تعداد کې اسلام اورګه یو نقطه مې راشوا مهاجرین او یو باقی انصارو مهاجرین زمرو او یا باقی زمرو انصار او کافر دغه مقابله کې زمرو او اسونه زمرو 200 او 500 او 200 کوي کې په خبره او 500 او 200 اسونه 200 او باقی ټول مسلح په تور پته شو کم ځای کې او اورګه دا یو ټکټ کې بل مورا پدې کې سور له صحابه شهیدان شوي او یا کافر مردار شوي دي سور له صحابه شهیدان دي وسور له سو کې ات انصار او مهاجرین وسور له سو کې ات انصار او شپږ مهاجرین څونه چلګه تاسو سور نو الته په بدر مخبره کې دغه قبول لري او د مخبرین بار یو چوک ته هغه کې غټه کتبه لګېږي دغه لمونه دا غسوار د صحابو نمونه او مخبرې ته د نسوک اوس درې عمره کې باندې لار
ما یې د مخبرې ته ورسم دنه نو جیب د پولیس ولاړ ته نه خلکو په راځي ګاډي ولاړ ته نه زموږ موټر یې ولاړ ته پرې نه پاتې موږ موټر سي کوم جیب ولاړ راغی روح ولاړ ته موږ دا بوټ ته ګورل نفس هذا غير بدي يقولون على كل نه پرې قبل التل ګناه على کوئی چې شریعت مطابق خبر ده دي حکومت پابندي لري جیب ولا تیار ولاړ او څوک نه پرې ندا شو وانتم اذل تعداد کې کم وې درې توجیار لس دا درې توجیار لس عدد د رسول دی قام پیغمبرانو کې کوم رسول دی هغه درې توجیار لس دی او درې توجیار لس اصحاب طالوت مضبوط فراشي اصحاب طالوت کې نهر تجاوز کو پورې وصل او بعض علما وایي چې د مهدی په لخر باندې درې توجیار کوي مخکې دا فتقوا الله نه ویریږي الله نه تقوی اختیار کې ځکه الله په خوشحالي کې الله به مدد وکړي اصله ګناه نه صادر نشي ظلم نه صادر نشي پر بیا د الله مدد وکړي شي د پیغمبر او د امیر به دغه اطاعت او کې غوري دا څنګه مخالفت را نشي ګوري د الله مدد وکړي شي لعلکم تشکرون تاسو به الله دا تقوا ولي د الله د نعمت قدر وکړي چې الله تاسو سره مدد وکړي او مکمو نو الله مون به اوس د امیر اطاعت او مخالفت بنکو یو بل سره مدد وکړو تاسو باندې شکریا شوا اذ تقول للمؤمنين اغه وقت چې تاویل کله ته حال ماضی اغه وقت چې تاویل مؤمنانو ته الا يكفيكم نکا آیا نکا پیږي کتاب ته الله خبره یمتکم چې مدد کتاب سره رب تاسو پدریو درو فرفتو منزلین په حال کول تدریو درو کتاب یکتم نازلېږي او دا تدریجي ولې دی د یو بل حکمت دی ادا بلاول لک نازل بنده خوشاله چې بیا نور نازل شي نور خوشاله چې بیا نور نازل شي نور خوشاله دې کې حکمت تاسو ان يكفيكم ان يمدكم ربكم ب3000 من الملائكه منذرين وجب التوبه مخکدا ولا ولنا کافی کیږي ان تصبروا تاسو ثابت قدم په صبر حبس توي ثابت قدم په هو تحديد له وتتقوا او د امیر اطاعت امرګر یو بل طرف کلک ودریدل مخالفت یو بل طرف د پیغمبر د امر را نغی وي مناصر کندنه شو وي ادوکم اورال الکافرون تاسو د من قولهم من ساعتهم هذه اذا قل ذكر لي هذا من قولهم هذا يوم جئتم ربكم هذا في ذو در فريقتين هذا في ذو در فريقتين تبع منتظرا مسوي من باور دی بای مسوي نه ادا باور دی دی ورده کې له روح وي ورده کې دي دا ورده نه سړی مرغوبي اته سړی ولاړ څه نه لري او چې جامه د پولیس یا د فوجي واټولا بیا سړی په ځکه ورو مسوي من باور دی دا تاسو په سرکاري کې ډیر باور دی پرې مخکدا وما جعله الله الا بشرى لكم نذكر ذا ولي الله پاک الا بشرى مگر د پاره د خوشاله تاسو اصل مدد د الله د طرف نه دی او ظاهر کې انسان پاس باب مطمئن کیږي نو ځکه مې اسباب راو لګل یعنی یو د لوط علیه السلام او د عادیان او سمودیان په څه تبع ما بل کار نه دی راځي دا د جمع ده خپل ول الا بشرى مگر د خوشاله ولې تطمئن قلوبكم بتابير مطمئن في باغي باندې انسان ظاهري باسباب مطمئن کیږي نور مدد الله نه دی ومن نصر الا من عند الله فقبلوي او د غلبې د څو پر ته د څوکې کې تختاولي او اول د حکمت په دې پوریږي چې لاول در په اخري در په درولې جو ليقطع نصركم سر متعلق دي لقد نصركم الله سره مدد ولي ليقطع الهلاك طرفا يورد الكافرون او يا كثار بردار کل او يثبتهم او يا ذليل او د پاره تنويع عليه ذلیل او یا ته بدیان ذلیل او چې باقی مکه ته او تخدید الامر ذلیل شي فینقلبوا دی واپس شي خائبین نامرادا دغه هغه خدا مطلب چې مسلمانان جمدی بوزو نس خپل ته خوف برباد شو وقال وحشي لا د جبير ابن المطعم آزاد کرده مرایو د جبير ابن مطعم وحشي قتل حمزه وسوي بقتل حمزه عمير بن عدي بن الخيار لرا رابشي ان شاء الله متر روان دقه تو کی وجه دي حمزه طعيمه ابن عدي بن الخيار فرض بدر وجه دي او بیا وحشي دا هغه انتقام غشت دی رابشي ان شاء الله متر روان ده وقوله تعالى واذ يعظكم الله وطائفتين انها لكم الله نبی صلی الله علیه وسلم وعده وکړه چې دا ډول دي کومه اخوا خدا لا
کله ابو سفیان هغه اخلي هغه تودرو وقتی درسو او د ابو جهل پر روان دي وتودون ان غیر ذات الشوکه لكم او کله دې ته خوشالي کې مال به موږ ته موتوري وته نکتا کار به مسان شي او الله صغره حکمت ایسو وتودون ان غیر ذات الشوکه لكم پربدي څنګه دي ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويخدع دابر الكافر الله يجداسيو مثال قائمون تر قیامت پورې خلقو ته او خیمه چې ګوري بل غډل کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله باب ولا ترى غد اسباب ولا مجد وهل غواړه دا یو مثال الله قائمه ما كذا وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل تصديق عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عبد الله بن كعب بن مالك قال لي وي عبد الله بن كعب بلغت نقل كعب بن مالك صحابي يقول كعب بن مالك سوي ولم اتخلف لفظا بيقع فخارج به نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوئی میں خبر ټول راځي خدای کړي لما کې د خلقونه چې کله مایوس ایمان لري نو حج له بدفار مسلمان خلق راځي حج له د دنیا خلق راځي نو پیغمبر علیه السلام دا کوشش وکړو چې د حج په مقدر خلق له دعوت ورکم کیږي چې د بار خلق له پات مسلمانان دې طرف ته اهل مکه او بلا رسو کې خلق کیږي چې څومره مکه ته څومره انټری کیدا د بار ناقيه لګولې وي او خلک یې په یوه کې مونږ یو ولکته ولې نه سب جادوګر او کاهل او د پلار او د زوی او د مور په منځ کې ډېر اختلافات پیدا کړل نو دین پرې ټول دین په کړل کوي ورته د جادوګر د اسم هوا دا خبر تاسو وګ غرو د باندې سره ځکه هغه بل نو دې ته خلک ورسېدل چې وګونو په کې واځي خلکو کپڑے ورجونه ور دې ته دوه ورسېدل دې خو نبی رسول الله لګیا خپل مهنت کوي نو مینا کې دا خلک ورته دا لوی شیطان وایي جمره عقبه د کوي چې یو غونډه و څو غونډه حکومت ختم کړه میدان یې جوړ کړ دا غونډه نشاته یو دراوا نو د مدینه منورې یو شپږ کسان انصار نبی رسول الله لپاره مخاوله ده وته وی تاسو یو څه خبره وایا نه د دې غونډه له شاته کې ضروري خبره هغه ویلې راخله چې د غونډه نه سره شاته شو نو پیغمبر اسلام له دعوت ورکړ الله مسلمانان دا غونډه نشاته ذکر کړ چې اهل مکه به خبر نشي چې هغه مسلمانان شو نو هغه ته بیا وي چې تاسو مهرباني کې زه خپل وطن ته دلته غږ مکوي نقصان به د اهل مکه درکې انتر دعوت وچلوي او کال له کوشش وکړي چې ځان سره نور خلک راوړي کال لا وی ځان سره نور راوړي سپکې دا وسپکې نور نه دولس کسان او وعده ورسره د ټیم او د دې کړي وته دلته به جمع کیږي التراله نبی رسول الله هغه دعوت ورکاهم خدای پاک لومبه ته بیعت اولا وی بیعت عقبه اولا او دې دویم ته بیعت عقبه ثانیه وی او لومبه په لسم کال د نبوتو او دا دویم په یو لسم کال د نبوتو ها هغه دې دعوت چلوي او نور ځان سره راولي هغه ځان سره آینده کال دوا او یا درې او یا کثار راوستل سپکه زالو سپکه نه ویراله او موضوع په قولو عليه السلام هغه دعوت ورکړ خدای پاک ټول مسلمانان دا دولسم کال هغه ول فورا دعوت ورکړه د هجرت چې مهرباني وکړه او مدینه منوره ته سره هجرت وکړه دلته ستا مخالفین دي او دشمنان دي او الته کې ستا دشمن دي ته موږ بری مدد وکړو او دا غږ نه ته موږ مدد تر سره ګران دي عليه السلام هغه قبول کو عباس رضی الله عنه دغه وخت ولاړو د لا مسلمان شوی نو تو کې د ځلونه مسلمانو په خپل ایمان نو ویلي هغه انصار ته انصار زمادار ورکم پابو دی دلته قرآنی اولوی قوم موجود دی قبیله موجود را هغه په سبب محفوظ دی او فعل ترى قوم قبیله به تاسو به وتخته تو ګراله ملکی ګوري هغه وتی مونږ ته پرې ده نو بس الله کوئی شو مونږ کوئی شو نه او عباس وی خانو ګوريو خبره ده تاسو دما د ورواره څه قسمه تکلیف په مدینه کې ورته دی کلا استاد سره دی دوه یو کسان دی ګوري تاسو هغه وی ته اخلاص والا مونږ کوئی شو مونږ تاسو شه نو پیغمبر علیہ السلام دیتا بیعت عقبہ ثالث وی لا دا کعب ابن مالک پر بیعت کیو بیعت عقبہ کیو دے او بدر کی دی شریک نو اس دا انصار دلادل ولی مسلمانی دے چې نبی علیہ السلام مدینه د پدیار لسم د منوی لا نو اکثریت د مدینه مسلمانان شي دوی دعوت چلول دا ولی ځکه د مدینه انصارو
دا يهود التوسيدل نزدې د يهوديانو د نبي اخر زمان صفاتونه ورېدل يهود وی لکه اوس موږ عيسى عليه السلام صفاتونه کو د بیا اخر زمان برازي او موږ به مرګ یا کو او تاسو سره زمون جنگ راشي کنه اغلب پر فتحي تاسو د خدمت او شروبه وكانوا يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا نو ابو النبي اخر الزمان اوصاف ویلو دا کله ورته پیدا کی چې صحابه د پیغمبر علیه السلام عقیده اوریدا خبري اوریدي خصلت وی شکل ټول خو پخته دي نو يهود وسره مرګري کی ایمان وروړي په ولې ایمان وروړي دا تاسو مسلمان اوس پراشه کول مقصد ده نو کعب ابن مالک رضی الله عنه په دې بیعت عقبه کې وو بدر کې ولې نو نبی رسول الله چې کله بدر کې وته صحابو له اختیار ورته وی د ابو سفیان قافلې لازم چونکه د ابو سفیان قافله خدا سے قافله او چې تاسو په یارو مددگار وسلام ورسره نه نو ځکه دې سره توري کمی یو وی دا سره ډنګونه یو هغه ویل چې قافله ده قافله د ټول څلور ځان خوري در بخله کو تسلیمون با او یارو دمکی به ورکو جنگ یې په وتر راکار وون او وجه سماوي دي نو قافلې څه قافلې نو سامان جنگ کم یو او اختیار صحابه له ورته چې لسب یو سلام ما سره دي کافي ده 200 مودي کافي ده نو په دې وجه کعب بن مالک وی چې په اړه پکې نو اختیار پکې نو څوک لاله له څوک لاله او دا ابو جهل دختر په غیر اختیاري راغلی جنگ پکې الله پکې حکمت دا چې دا ورتين کم یو باسم دا مخکنه وصل کې ابو جهل د خبره دې ډیره ورته ډیره وړي نو بیا به هغه ته د الله تعالی د قدرت ظهور راشي نو دا څه کوم چې د قافلې لپاره او باسي چې ورته کوي نو کوڅل کوي چې اختیار کوي او جنگو مې بیا وسته د چا سره د مضبوطه لخر سره چې حق الحق چې الله د حق بول والا بهر کې نو کعب ابن مالک چې بدر کې نوم بیعت عقبه کیو وی بدر او اشهر الناس ته لوی جهاد دی او لوی برکت دی او د بدر مقابله کې که بدر کې یو عقبه کې نوم نو باغی بنوم خوشاله بدر کې هم عقبه کې نوم باغی با نوم خوشاله پس خوشاله ما چې عقبه کې یم بدر کې نه ولې دغه چې د بدر لپاره اصل سبب او عقبه ده زموږ د رسول الله مبارک تر بیعت نه وکړي او موږ ایمان نه ورو او موږ د مدینه دعوت نه ورکړي نو بیا باندې بدر پیښ شوی او نه کافرانو اصل سبب ایلا او د وکیلا نو کعب لم اتخلف ضرورت نه پاتې شوی د نبی رسول الله نه په یو غزا کې غزاها چې عليه السلام دا غزوه کړی دا غزاها جمله صفت نه کړی د غزوه دې الا فی غزوه تبوک مگر ما تخلف په غزوه تبوک کې کړی دی تبوک کې نو وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم اسوقوا يو كعب بن مالك يو هلال بن اميه يو مراره ابن الربيع دیکھا صاحب یو بغیر یو بغض وتبوک کے غیر انی الا دا غیر ور الا دی الا انی تخلفت في غزوه بدر انا سوالك اذا غیر یو خدا سے ویلو کنا الا في غزوه تبوک وغزوه بدر الا في غزوه تبوک وغزوه بدر نو هغه الا سره ذکر خدا بل غیر سره ذکر ورته تعلق شوی دی فرق دا چې تبوک تخلف مذموم او د بدر تخلف مذموم نه تبوک تخلف مذموم وی ټول بوزه او د بدر تخلف مذموم نو چې څوک بوزه لاړ دې څوک نه زمه ده نو ځکه غیر سره استثناء کړه اشاره ته تجو چې تخلف د بدر مغایر دې تخلف د غزوه تبوک غیر کده نه ولم يعاتب عتابنا لفيو قدر تخلف تخلف الى بدر نکړي ولې عتابنا مذموم نشوقا ولې انما خرج او النبي كان يريد الى قريش اقافله قريش ابو سفيان في قافله حتى القافله پر ټول نه استل خيار ورکو چې دوی صفات جن تخلف مذموم نشو حتى رضي هذا قول جمع الله بينهم وبين عدوهم الى ابو جهل لقد على غير ميعاد يوم الريعات نقل قال میدان طرف جنگ کو نهوي اتفاقی جنگ جوړ شو ابو جهل لخر فکر کوشه فقط راځه حدیث نو معلومه شو چې د کعب ابن مالک تخلف بدر نم شوی دی او تبوک نم شوی دی ٹھیک شو او د تبوک هغه مضمون دی د بدر هغه مضمون نه دی او دغه معلومه شو چې د علی خان اراده د قافله د قریش هوا
او د ابو جهل لخر سره پکې بیا هغه اتفاقی مفاجئتی مقابله والا د الله په شکر بس صلی الله تعالی علیه خلقه محمد و علی و اصحابه ربنا ظلمنا ماذا يوفق في الشيء إلا تعالى ما لم شفاء الله ما لم شفاء الله مشفي شفاء عاجلا طالبان دعاء في تبليغ كذا اللهم اشفني شفاء عاجلا لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا تعب لا تذوق بما كل شفاء طالبان معلومات فاضله مستفيد برحمتك يا ارحم طالب بیمار ہے اور کے بیماران حاجت اللہ دے ټول بیماران کا شفا